نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة الانعام پارا نمبر 7 سورت نمبر 7 رکو نمبر 4 آیت نمبر 31 خلاصه د رکو پستاغین لفظی ترجمه تردید دے د کفر او د شرک تخویف دے د پارا د هغه کسانو چې قیامت نمانی د رب العالمین ملاقات نه منکر دی بیرغبتی دا په باره د دنیا کې دنیا جن اور زندگی دا کیل تماشا دا یا ورځ به دا ختم شي آخرت جن زندگی په باره کې ترغیب دی د آخرت ښکلی انجام جنت د پاره د هغې کسانو دی چې ځان د کفر شرک او د هرې ګناه نه بچ وساتي هدایت او معجزات دا د رب العالمین په اختیار کې دي او دا د رب العالمین په مشیت سره وي رسول الله صلی الله علیه وسلم تا بدری طریقو سره تسلی عقلی دلائل دی د پاره د هغه کسانو چا کی چې عقل سلیم وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و نقصان او تاوان کی دی هغه کسان چې قیامت نه منی د رب العالمین د ملاقات نه مسلسل انکار کوي کله قیامت راشي بیا به افسوس کوي او دغه خپل گناهونو پیټي دا په خپل اوچتي لیکن دغه افسوس به دوی ته کومه پیدا نه ورکوي قد خسر الذین یقینا تاوان کې دي هغه کسان کذبو چې دروغجنې وګڼلو بلقاء الله ملاقات د الله او دغه تکذیب د دوی همیشه دی حتی تر دې اذا کله چې جاءتهم الساعة راشی بدوی باندی قیامت بغتتا ناصافا قیامت بکل رازی دی علم صرف د الله سره نخی و علامات د قیامت اغا خودلی شوی دی دیر اغا ظاهری شوی دی لگی نخی پاتی دی قالو نوائی بادوی د تکذیب نپس افسوس بشروع کی یا حسرتنا ہائی افسوس دے پمنگ على ما فرطنا وکوتاهی کولو خپلو کې دنیا کې مونږ جون زندگی تیرا کړی دا نم خپل عقیدی ټیک کړی دی او نم د آخرت د پاره کومه تیاری کړی دا فیها پباره د قیامت کې د قیامت د پاره کومه عقیده پکار و هغه هم مونږ نه جوړه کړی وهم او دوی با یحملون پرتکوي اوزارهم معنی دی بوجونه و مراد دلتر دین گناه دا علا ظهورهم پشاگانو خپلو باندی علا خبردار خبرو سی خبر شی ساء دیر بد دی ما حغ سیزونا حغ بوجونا یزیرون یدوی پرتکوی بیرغبتی دا پبارا دا دنیا کی دنیا سر مینه مکوی محبت مکوی پا دی دنیا در نگوره اخیرت پاتی نشی ومل حیات الدنیا او ندی جون د دنیا ندی کارون د دنیا الا لعب مگر لوبی دی بفیدی کارون دی ولهن او مشغلا دا بفیدی مشغلا دا بس صرف د خوشحالی د پارا یو کار کولوی او د دې په مقابل کې چې کوم اخیرت دی د هغې د پاره تیاری وکړي چې هغه همیشه د پاره دی او د دې جون او د دې دنیا نه ډېر زیات غوره دی او بهتر دی وللدار الاخرة او خامخا کور رستنې یعنی جنت خیر ډېر غوره دی للذین د پاره د هغې کسانو یتقون چې یریږي ځان د شرک د کفر او د ګناهونو نه بچ کوي افلا تعقلون آیا تاسو نه پوهېږئ چې دغه معمولي ژوند زندگی باندې تاسو دومره بهترین کور نه ځان محرومه کوئ نعمتونو نه ځان محرومه کوئ تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د مینې او د محبت نه ډک عنوان دی قد یقینا نعلم پوهېږو موږ انه بېشکه دوی لیحزنک الذي غمجن کوي تا لره هغه څه هغه خبرې یقولون چې وایي دوی فإنهم پس بېشکه دوی لا یکذبونک نه دروغجن کوي تا لره په زړه کې مني د ضد او د عناد د وجې نه په ژبه باندې انکار کوي
یادا چې دوی خطا تا صدیق اور امین وای په حقیقت کې دی انکار د الله کوي د الله د آیاتونو کوي د دین او د اسلامي کوي ولكن الظالمین خلقن ظالمان بلکې دا ظالمان بآیات الله د آیاتونو د الله نه یجحدون انکار کوي ستا سره دشمنی دا د الله د دین د وجې نه ده د الله د آیاتونو د وجې نه ده که رسول الله صلی الله علیه وسلم جون زندگی وګورئ نبوت نه مخکې به ورته ټولو صدیق اور امین وایه او کله چې ورته د اسلام دعوت ورکه د ایمان دعوت ورکه توحید دعوت ورکه نو بیا دغه ټول خلک په مخالفت کې راغله دویمه تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولقد او یقینا کذبت دروغجن ګڼلی شوي وو رسول ډېر پیغمبران من قبلک مخکې ستانه دا څه نوې خبره نه ده مخکې نه دا سلسله را روانه ده فصبروا نو صبر کړی وو دوی علی ما کذبوا په هغه څه باندې چې دروغجن ګڼلی شوي وو دوی واوذوا او تکلیف ورکړی شوی وو دوی ته په هغې سره نو هغوی صبر کړی وو لہذا تاسو هم صبر وکئ حتی تر دې اتاهم چې راغی دوی ته نصرنا مدد زمونږه نو څنګه چې موږ د هغه پیغمبرانو نصرت کړی وو مدد کړی وو حفاظت کړی وو هغوی او هغه منونکي موږ غالب کړي وو دغه شانې مدد او نصرت به ستاسو کوو تاسو او هغه منونکي به غالب کو ولا مبدل او نشته دی هیڅوک بدلونکې لکلمات الله کلماتو د الله لرا خبرو د الله لرا نصرت او امداد د الله لرا ولقد او یقینا جاءك راغلی دی تاتا من نبأ المرسلین بعضی خبرنا بعضی حالات قصص د پیغمبرانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات حریص په باره د راوړلو د ایمان د دوی کې چې څنګه به ایمان راوړي څنګه به دوی ته هدایت میلاو شي لیکن جبری ایمان او هدایت رب العالمین د چا نه قبلی الله څوک په زور باندې نه مسلمان کوي نه چاته په زور باندې هدایت ورکوي ورنه یو کس به کافر او مشرک نه وي او هدایت اختیار هم د الله سره دی وَإِذْ كَانَ كَبُرَا وَكَچَرِوِي گران عَلَيْكَ پتابان اے پیغمبرا اعراضهم مخ اڑول ددوی تراوڑلو د ایماننا د قبلولو د اسلامنا د هدایتنا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ نو کچری وسلری تا طاقت ویستانو اکا دوی چې درنه کومې فرمایشي معجزات غواړي راوړه ورته کچری ستا په اختیار کې وي ستا په وس کې وي خو دغه خلق د دې د انجام نه خبر نه دي کله چې یو قوم د یو پیغمبر نه فرمایشي معجزه غوښتلې ده او بیا ایمان نه دی راوړی الله هلاک کړي دي نو نه خو معجزې دا ستا په اختیار کې دي او نه هدایت دا ستا په اختیار کې دی ان تبتغیه چې تلاش کړې ته نفقا یو سرنګ فی الارض په ځمکه کې او ولټوي داسې معجزه چې کوم هغې غواړي او سلمن یا یوا اندر پایا فی السماء پا اسمان کے یا اسمان تا یو اندر پای اولگوا او دوی تا د دوی د خوخی معجزه نخ راوڑا فتأتیهم چراوڑی تا دوی تا بی آیت یو نخ معجزه و بیا هم دوی ایمان نراوڑی نو خلاصه دا شو یہ ہدایت داستا پا اختیار کے نده معجزه داستا پا اختیار کے نده او کچری راوړي ته نو بیا هم دوی ایمان نه راوړي ځکه الله ته علم دی دوی در سره نه مانی او الله څوک په زور باندې نه مسلمان ولو شاء الله او کچری غوښتلی الله په زور باندې الله هدایت ورکولی لجمعهم نو خامخا راجمع کړی به وی دوی ټولو لره علی الهدی په هدایت باندې تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او بچ ساتی خپل محبوب صلی الله علیه وسلم لرا دنا مناسبه صفاتنا فلا تکونن پس مکیگت من الجاہلین دنا پوہنا علت بیانی کی دا منکرین دا ہدایت نزکم محروم دی چی دوی زید عناد کے مبتلا دی
بغض کے مبتلا دی انما بشکا یقینا یستجیب الذین قبل وی حق لرا دعوت د ایمان لرا اسلام لرا هغه کسان یسمعون چی اوری زد عناد بغض کی نئی مبتلا والموتا او مڑی مراد دین کافران مشرکین دی یبعثهم اللہ را پورتبکڑی حقوی لرا اللہ ورځې د قیامت باندې د پاره د سزا لکه څنګه چې یو سړی قبرستان ته لاړ شي د سار نه واخله ماښامه پورې وعظ نصیحت دغه قبرونو ته کوي هیڅ فایده نه میلاوي دغه شانتې دا کفار په ضد عناد بغض کې مبتلا دي تاسو که دوی ته وعظ کوئ نه کوئ نصیحت کوئ نه کوئ دعوت ورکوئ نه ورکوئ دواړه د دوی دپاره برابر دي ثم الیه بیا به هغه ته یعنی اللہ تا یرجعون واپس کړلی شي بیا با حقیقت ورته ښکاره شي افسوس بو کی لیکن فایده به نه ورکوي د لورم سوال د هغوی دوی فرمایشي معجزات غواړي الله ته ګرانې نه دي تاریخ کې موجود دي لیکن دوی بیا د انجام نه دي خبر چې الله ورسره بیا څه کوي وقالو او وایي دوی لولا نزل اولی نشي نازله ولی علیه په د باندې آیتون یو معجزه من ربه د طرفا د رب خپلنا معجزې خو ورسره ډېرې دي ښودلې دي خو دوی فرمایشي معجزې غواړي لکه څنګه دا قوم د صالح علیه السلام غوښتلې وه قل ورته ته ووایه ای حبیب صلی الله علیه وسلم ان الله یقینا الله قادر دی علی پدی خبره باندې ان ینزل آیتا راولیگی یو معجزہ ولیکن اکثرهم لیکن اکثر ددوی زیاد ددوینا لا یعلمون نپویگی پا انجام ددی باندے ندی خبر دا اللہ دا قوت و طاقت نا چی اللہ تا کم گران دی عقلی دلیل دی تاسو معجزات غواړی دا کم سچی دی دا معجزاتو نکم دی دا اللہ پا قدرت بانی دلائل ندی دا اللہ پا طاقت بانی دلائل ندی دا اللہ پا ذات وجود بانی دلائل ندی دا اللہ پا وحدانیت بانی دلائل ندی دیتا لک سوچ و فکر ہو کی اللہ با او پیجنی وما من دابت او نشتده تیو زند سر فی الارضی پزمک کی لیکن دا دغا طولو خالق مالک رازق اللہ دے ولا طائری یطیر او نا یو مرغ چی الوزی بجناحیه پوزر خپلو سرا الا اممون مگر ڈلی دی امثالکم ستاسو پشان مرگ جوندیشت دے اللہ تا محتاج دی و خوراک کی و جون کی و ہر معاملہ کی لکه څنګه چې تاسو الله ته محتاج ما فرطنا ندی کم کړي من یا ندی پری خودنی من فی الکتاب په کتاب کې د کتاب مراد یا لوح محفوظ د چې هر څه په لوح محفوظ کې لیکل شوی او یا قرآن من شیء هیڅ یو ضروری شی هیڅ یو ضروری مسله مگر بیان شوی او کله اجمالا وی کله تفصیلا وی او کله هغه مسله مجتهدین په اجتهاد سره د هغه آیتونو نه راوباس ثم الى ربهم بیا برب خپلتا یحشرون راجمع کولی شي په ورځې د قیامت دوی د حق نه کاڼه دي دوی د حق د اورېدلو نه کاڼه دي د حق د بیانولو نه ګونګیان دي او د حق د لیدو نه ړانده دي والذین او هغه کسان کذبوا چې دروغجن ګڼي بآیاتنا آیاتونو زموږ لرا صم کاڼه دي دوی کاڼه دي وبکمن او ګونګیان دي فی الظلمات په تیارو کې دي نس اوری نس اینی نس وی من یشاء الله هغه څوک چې وغواړي الله یضلله نو ګمراه کړي هغې لرا د چا مبارک چې الله وغواړي الله په چا باندې ظلم نه کوي زیاتی نه کوي او کله چې هغه په هغه ګناهونو کې مبتلا شي هغه ورله بیا سبب وګرځي ومن یشاء او چا لره چې وغواړي یجعله نو اگرزوی هغه لرا علی صراط مستقیم پلار نیغ باندې او دغه نیغ لار سوال منگ دا اللہ نه په هر رکعت کې کو اهدنا الصراط المستقیم
قل ورته اے حبیب صلی الله علیه وسلم ارائیتکم اے خبری تاسو پخپلو حالات باندې یا خبر را کئی تاسو ماتا ان اتاکم کچری راشی تاسو تا عذاب اللہ عذاب دا اللہ پا دنیا کی او اتتکم الساعت یا راشی تاسو تا قیامت اغیر اللہ نو آیا سوا دا اللہ نبا تدعونا رابلی تاسو بلچا لرا دا اللہ نا علاو بلچا توازن کوئی نا بلکہ حق وقت با صرف یو اللہ تا آواز کوئی ان کنتم کچری تاسو صادقین رشتنی اذا اللہ سر شریک شتا دے اخی دلیل بل ایاہو بلکہ خاص اللہ لرا تدعونا ببلی تاسو فیکشفو پس لری بکڑی ما حق تکلیف تدعونا چی سوال کولو تاسو دا اللہ تعالینا الیہ اغتا دلری کولو دا دغا مصیبت ان شاء کچری خوخشی وتنسونو هر بکڑی تاسو ما حق معبودانی باطلا تشرکونا تاسو دا اللہ سر شریک گرزول شریکم گنل مصیبت حالات کی خودرت صرف اللہ بیاد معبودانی باطلا بدر نطول ہیروی نراشی ددغ یو اللہ عبادتو بندگی کوئی تا اللہ نا علاوہ چی سمر معبود باطلا دی طول پریک دی